په پی ایس ایل کې ښه پرفارمنس نه پس د سریلانکا کرکټ بورډ کوشال مینډس د سریلانکا وایډ بال کپتان جوړ کو. په پی ایس ایل کې کوشال مینډس پېښور زلمي سره لوبه کوله د ښکتنۍ کلاړي د پېښور زلمي سره لوبه کړو د برنۍ کلاړي مې در سره ولې راوسته په دې تصویر کې په دې باندې در سره خبره کوم. پېښور زلمي سره لوبه کوله چې لیډینګ رن سکورر بورډ کې دا کلاړي په نمبر 2 باندې په نمبر 1 بابر اعظم په نمبر 2 باندې د پېښور زلمي د طرف نه د کلاړي تباکون بیټینګ کړي کوشال مینډس او د پېښور زلمي سره د ښه پرفارمنس نه پس سریلانکا کرکټ بورډ د برنۍ کلاړي د کپتانۍ نه لري کو ښکتنۍ کلاړي ورواچولو په پی ایس ایل کې د ښه پرفارمنس نه پس د کپتان کو د وایډ بال د ټي 20 او د ون ډے کپتان د سریلانکا کوشال مینډس شو د داسون شاناکا پځه د برنۍ چې کوم دی د سریلانکا سابقه کپتان داسون شاناکا دی چې دا د سریلانکا د وایډ بال کیپټن وجي اوس دنه کپتانی وښته کوشال مینډس له ورکا په د باندې د پاکستان عوام خوشحال دي په داسون شاناکا باندې چې دنه خو کو چې کپتانی واغشته د پاکستان عوام د دشمنان زکه شو چې د هم په پی ایس ایل کې پکړل شو د دوړو پی ایس ایل ته نمونه ورکړو د دوړه پی ایس ایل کې واغشتل شو. کوشال مینډس پی ایس ایل تراغو پېښور زلمي سره لوبه وکا او برنۍ داسون شاناکا چې کوم دی د په آی پی ایل کې سلیکټ شوی پی ایس ایل کې سلیکشن نه پس آی پی ایل کې هم سلیکټ شو چې د پی ایس ایل ترانه غو پی ایس ایل سره دوکاو کا او آی پی ایل ته لاړو او د کمال خبره پکې دا چې آی پی ایل کې ورته په یو میچ کې چانس نه دی ورکړل شوی الته صرف ناشته په بنچ باندې لاسونه پړه کوي خپل ټیم والته تر اوسه پورې یو چانس هم نه دی ورکړی داسون شاناکا په بنچ باندې ناشته جی او بل طرف ته عمده کلاړي د ټیم کلاړي د ټیم وکټ کیپر بیټسمن کوشال مینډس چې هغه په پی ایس ایل کې کنسسټنټلی موقع ملو شو هغه خپل ځان پروف کو سریلانکا کرکټ بورډ ته د پاکستان کې ښه پرفارمنس نه پس د سریلانکا د ون ډے او د ټي 20 کپتانی هم سریلانکا کرکټ بورډ ورکو بره کلاړي نه واغښته ګوره عزت ذلت او چې یو ځکه ته کمټمنټ کې بیا کمټمنټ ته پوره کینا ته دوکاو کې او ته لاړ شي پی ایس ایل پرې دی او آی پی ایل ته لاړ شي او په آی پی ایل کې بیا ستاسو دغه عزت چې تعالی مقام نه درکړل کیږي که شریدا دغه کلاړي داسون شاناکا پی ایس ایل ته راغلو نو خو ښکاره خبره ده چې یو ښه کلاړي دی په پی ایس ایل کې چې د هر لوبډالې اغشتلې او دله به भरपूर موقع ورکولا اور کې دیشي د کوشال مینډس نم خ بیټینګ کړي وي کې دیشي د هم خ زیات رنزونه جوړ کړي وي ځکه کوشال مینډس خو ډیر اګریسیو بیټینګ کوي د پخیال بیټینګ کوي د پخیال باندې بیټینګ کوي او سټرایک ریټ هیټینګ هم کول شي او سټرایک هم په اسانه باندې روټیټ کول شي. نو د کوشال مینډس یو هیټر بیټسمن دی او د یو داسې بیټسمن دی چې د خپل اننګز لانګ اننګز کې ډیر په اسانه باندې کنورټ کول شي. نو د مقامس کا نو په دې وجه باندې اوس دنه د پاکستان عوام نفرت هم کوي او کوشال مینډس لا په پی ایس ایل کې څومره غټ عزت ملو شو څومره ډیره پیسې وګټله 35 لک خو له د بیسټ بیټر پرایز انعام چې کوم دی د واغښت دی نه علاوه پېښور زلمي 25 کروڑ روپۍ باندې اغشتلو نو پیسې سره سره د عزت هم کماو کو فینز هم سیوا شو او سریلانکا کرکټ بورډ ولا کپتانی هم ورکا د ښه پرفارمنس په وجه باندې او بل طرف ته د سریلانکا کرکټ بورډ کپتان چې په آی پی ایل کې ورته موقع نه ورکړل کیږي. خیر د حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.